پزن کدن کې د توبه رب ته قبول نه ده پزن کدن کې د توبه رب ته قبول نه ده چې په ژوندون د نارواو نه پرهیز ونه کړي د زن کدن په حالت کې توبه نه قبلېږي او وجه دا ده چې کله د یو انسان زن کدن شروع شي نو دې پرشتي په خپلو سترګو وګوري نو د ایمان بالغیب پاتې نشو ځکه حدیث کې راځي ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر چې الله جل جلاله د بنده توبه قبلې تر څو پورې چې د دنه روح نه وي وتلی نو لهذا چې کله د روح د وتلو وخت راغی او د پرشتي ولیدلې او د بیا توبه وباسي په خپلو ګناهونو پښیمانتیا راولي نو دا بیا معتبره نه ده ځکه د مرګ په وخت کې د زن کدن په وخت کې خو فرعون هم د ایمان د راوړلو اعلان کړو آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ما دا یقین وکړو چې نشته څوک معبود سوا د هغه ذات نه په کوم ذات چې بني اسرائیل ایمان راوړی دی او زه د فرمان بردار نه یم نو ورته وویل شو الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ایا اوس ایمان راوړي حال دا دی چې له دین وړاندې تا نافرماني کړې ده او ته د فساد کوونکو نه نو دا د فرعون د غرغري وختو د زنکدن وختو د دنیا نه د تللو هغه وختو چې د پرشتي ولیدلې جبرئیل علیه السلام یې ولیده نو د ایمان بالغیب دا پاتې نشو نو د دې د وجې نه په دغه وخت کې توبه دا نه قبلېږي لهذا مونږ او تاسو له پکار دي چې په هر وخت کې خپل رب خوشحاله ساتو او هر وخت کې مونږ او تاسو توبه وباسو په خپلو تیر شو ګناهونو باندې ګینې د زنکدن په وخت کې بیا مونږ او تاسو ته د توبې موقع نه میلاوي